बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वड़ो څنګه یې ښه چټیان یو ښې تیریږي. نننی کلاس زمونږ د انګلیش کلاس ففت. ټیک شو، ففت کلاس انګلیش دی. نن به دا وایو صحیح ده. په دې کې زمونږ سره به مونږ نن اولنی چپټر وایو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د courageous prophet. ټیک شو، دا سبق دی. دا به نن مونږ وایو په معنو سره. تاسو به دومره وکئ چې سبق ته ښه په توجه سره غوږ کېږئ. صحیح ده. زه به تاسو ته یو ټکي معنی کوم، هغې ته غوږ کېږئ. کوم ټکي په معنی نه پوهېږئ، صحیح ده. زه به خیر کوشش کوم چې تاسو ته اواز صحیح در ورسي. خو کوم ټکي اوس یو ټکی ما ووایي تاسو به معنی پوهه نه شوئ، نو ویډیو ده. ټیک شو، ویډیو ده لږې ریورس کوئ، لږ یو څو سیکنډه منټ شاته ځئ، دوباره یې ګورئ، تاسو به پرې کلیر پوهېږئ. صحیح ده. نو په دغې طریقه باندې به سبق زده کوئ. صحیح ده. زه به ته یو پیر ټول په معنو سره ووایم، بیا به تاسو لږ لږ ځان له ګورئ. که یو لاین ګورئ، یو پیراګراف ګورئ، د هغې معنی زده کوئ یا ځان ته لیکئ. صحیح ده. او هغه به بیا معنی په یادو سره یادوئ. صحیح شو، شروع کوو. صحیح ده. د سبق نه سر چې دی دا به تاسو پیج نمبر 2 راوړئ. صحیح ده. لاندې پیج نمبر 2 لیکلی دی، دلته دې ځای نه سبق شروع کېږي. ټیک شو. سبق سٹارټ چې دی، حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم is the last prophet of Allah. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله اخیرنی last prophet، اخیرنی پیغمبر دی of Allah، د الله. ٹھیک شو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم د الله last prophet، اخیرنی پیغمبر دی. ٹھیک شو. سیکنڈ، he مطلب هغه چا طرف ته اشاره ده؟ حضور صلی الله علیه وسلم ته. he صلی الله علیه وسلم was born پیدا شوی و in مکه، په مکه کې. کله؟ in 571 AD، په 571 عیسوي کې. ٹھیک شو. he was born صلی الله علیه وسلم، ځکه چې he اشاره ده حضور صلی الله علیه وسلم ته. he was born in Makkah in 571 AD، هغه په مکه کې 571 عیسوي کې پیدا شو. ٹھیک شو. دا اولنی پیراګراف و. سیکنډ پیراګراف، his مطلب هغه څوک؟ حضور صلی الله علیه وسلم. نو ځکه سره صلی الله علیه وسلم لیکلی. his father، هغه پلار، had died، وفات شوی. a few months before، a few یو څو، په اردو کې چند، a few month یو څو months میاشتې، before مخکې د څه نه؟ his birth، د هغه د پیدایش نه. د هغه پلار چې و فادر had died، وفات شوی. a few months before یو څو میاشتې مخکې، his birth، د هغه د پیدایش نه. نو د هغه پلار د حضور صلی الله علیه وسلم، پلار د حضور صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه یو څو میاشتې مخکې وفات شوی. ٹھیک شو. بل ابو طالب was his uncle. ابو طالب چې و هغه د هغه څو انکل و، تره و، انکل، تره. his صلی الله علیه وسلم انکل، د هغه تره چې و Abu Talib brought him up. His uncle Abu Talib brought him up. ٹھیک شو. brought him up اس کی دو خیال ساتلو، پرورش کرنا. ٹھیک شو. دا مشکل الفاظ تاسو نوٹ کوئ. پرورش کولو تا سوئی brought him up. نو د هغه تر ابو طالب brought him up، د هغه خیال ساتلی او د هغه پرورشي کړی، هغه یې رالوی کړی. ټیک شو. هی ځکه چې پلار خو یې د هغه د یو څو میاشتې مخکې د هغه د پیدایش نه وفات شو، نو دی بیا د ده پرورش ټول ابو طالب ذمه داري وه د هغه تره. ټیک شو. he loved his young nephew. he loved مطلب هغه مینه کول. he loved هغه به ورسره ډېره زیاته مینه کوله. his young د چا سره؟ د خپل وړوکي nephew خورئي سره. very much ډېره زیاته.
the holy prophet sallallahu alaihi wasallam, his sallam was very honest. هغه ډیر زیات رښتونه او honest مطلب معنی ځکه یې رښتونه ایمانداره ایمانداره ٹھیک شو. حضور صلی الله علیه وسلم was very honest ډیر زیات ایماندار او he صلی الله علیه وسلم never told a lie. هغه never چرته هم نه told a lie دروغ ته وایي lie دروغ told ویل نو هغه چرته هم دروغ نو ویلی. he never told a lie هغه چرته هم دروغ نو ویلی. people called him خلق called him ویل به وتا آمین خلکو با غل سنم یا خو دیو آمین مطلب ایماندار امانتدار ٹھیک شو. and صدیق آمین and صدیق ایماندارا او رښتونه ٹھیک شو. امین means honest. امین معنی صدا honest ایماندارا and صدیق means the صدیق معنی صدا truthful رښتونه. Allah choose him as his prophet. Allah choose him الله هغه خوښ کړو صدا پارا as his prophet د خپل پیغمبرۍ د پارا الله هغه خپل پیغمبر جوړ کړو د سه هم معنی کېدای شي ٹھیک شو. Allah sent him الله هغه را لېږلو صدا پارا to convey چې راولېږي یا ورکی یا وخی سشه his message د هغه پیغام د چا پیغام د الله پیغام. الله خپل پیغمبر خوښ کړو سو کی حضور صلی الله علیه وسلم د صد پاره چې د هغه پیغام د الله پیغام سو کی خلقو ته ورسي کنوي کی ورسي خلقو ته his message to the people خلقو ته to the people خلقو ته ٹھیک شو. the people of Makkah د مکی خلق used to pray to idols هغه بسی چل کو to pray عبادت پې کو د سشي to idols د بوتانو د بوتانو د سره جوړ شو made of stones د ګټو نه جوړ شوی بوتان. نو د مکی خلکو با د حضور صلی الله علیه وسلم په وخت کې د هغه دراتلو نه مخکې به دي څه کول د بوتانو عبادت پې کو کوم چې د ګټو نه جوړ شو made of stones د ګټو نه جوړ شو. these idols دا بوتان چې were their gods دا بوتان د دې سو gods خدایانو دی بوته خدایان وي دا زمون خدایان دي دا بوتان. they had placed him their due had placed them دا یخودیو سی یخودیو دا بوتان طرف ته اشاره ده. they had placed them دی دا بوتان یخودیو inside دننه outside بهر ته وي inside دننه پس کې کعبه کې inside کعبه. نو دا بوتان دی چرته پلیس کړیو چرته یخودیو inside کعبه په کعبه کې دننه ٹھیک شو. the holy prophet صلی الله علیه وسلم told the people حضور صلی الله علیه وسلم told the people د خلکو ته وې وینای وته وکړه to leave چې پرې دی څه شي idol worship idol څه ته بوتان worship عبادت idol worship د بوتانو عبادت. حضور صلی الله علیه وسلم told the people هغه خلکو ته وې to leave چې پرې دی idol worship د بوتانو عبادت and pray او عبادت وکړي to Allah د الله د چا عبادت وکړي to and pray to Allah او د الله عبادت وکړي. and people of Makkah یو منټ د لاین کې لږ غلط شو ها and pray to Allah بیا the people of Makkah د مکی خلق were angry
angry څه ته وایي غصه were angry ډېر زیات غصه وو په څه باندې with him په هغه باندې په چا باندې په حضور صلی الله علیه وسلم باندې ولې غصه وو ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې تاسو د بوتانو عبادت پرېږدئ تاسو د بوتانو عبادت پرېږدئ د چا عبادت وکئ د یو الله په دې وجه هغو ډېر زیات غصه وو with him په هغه باندې but the holy prophet sallallahu alaihi wasallam but خو حضور صلی الله علیه وسلم was very brave هغه ډیر زیات بهادر و brave بهادر نر ٹھیک شو and courageous غیرتی brave and courageous ډیر زیات بهادر او غیرتی و the people of Makkah د مکی خلق wanted غوښته to kill him چې هغه شهید کی kill اصل کې مړه کولو ته وایي ټیک شو د مکې خلکو غوښته چې حضور صلی الله علیه وسلم شهید کی بٹ الله saved him خو الله به هغه بچ کو saved بچ کېدل ټیک شو الله saved him everywhere الله به هغه بچ کو everywhere هر ځای کې everywhere هر ځای کې one day یو ورځ the holy prophet sallallahu alaihi wasallam was sleeping یو ورځ one day یو ورځ the holy prophet sallallahu alaihi wasallam was sleeping حضور صلی الله علیه وسلم sleeping ودو کوم ځای کې under a tree د یوې ونې نه لاندې under a tree د یوې ونې د لاندې a pagan څه دی پیګن څه ته وایي غیر مسلمه کافره کوم چې بت پرستی د بوتانو عبادت کوي ټیک شو نو هغه ته څه وایي پیګن کافر غیر مسلمه ا پیګن ساهم یو پیګن یو کافر یو غیر مسلمه یو بت پرسته ساهم هغه ولیدو څوک یې ولیدو حضور صلی الله علیه وسلم یې ولیدو سلیپینګ اوده یو کافر حضور صلی الله علیه وسلم اوده ولیدو چې دی خو اوده دی he had a sword څه ته وایي توره he had a sword د هغه سره یوه توره وه ټیک شو in his hand د هغه په لاسو کې ټیک شو he came هغه راغی close نږدې and said او وی in a loud voice په زور آواز سره who will save you تا بس څوک بچ کوي څوک will save you بچ کوي با from my sword زما د تورې نه وایي تا به څوک بچ کوي زما د تورې نه اوس the holy prophet صلی الله علیه وسلم opened his eyes حضور صلی الله علیه وسلم خپل سترګې مبارکې کولاو کړې and said او وی ورته وی فرمایل my Allah will save me زما الله به ما بچ کوي صحیح ویوړو my Allah will save me زما الله به ما بچ کوي ٹھیک شو دا یو وړکې شان پیراګراف پاتې دا پسې هم ووایو ټیک شو بیا چې تاسو نه پوهېدئ بیا به ځان له دا ویډیو دوباره ریپیټ کوئ ټیک شو معنی زده کوئ د هغې نه ٹھیک شو نیکسٹ پیج دی hearing the name of Allah hearing اورېده چا خبره چاته وکړه کافر ته وکړه نو کافر چې کله د الله نوم واورېد hearing the name of Allah د الله په د نوم اورېدو سره د پیګن دغه کافر چې و begin to tremble څه ته وایي رپېدو هچکچانه رپېدو ټیک شو tremble یا خلک چې د یېرې نه هغه ورپېږي ټیک شو نهی د پیګن begin to tremble دا کافر چې و پر پیدو شو د څه د وجې نه with fear د یېرې نه ټیک شو the sword fell down sword کومه توره چې د هغه سره په لاس کې وه fell down from his hand ټیک شو sword توره چې د هغه سره کومه په لاس کې وه fell down ارتاوه شوه fell down ارتاوېدل
فرام his hand د هغه د لاسونه د ولې د یری د وجنه یری د وجنه د هغه توره د هغه د لاس نه ارتاوه شوه. The holy prophet sallallahu alaihi wasallam picked up the sword. حضور صلی الله علیه وسلم هغه توره راچوته کړه and said او وی my Allah saved me. زما الله saved me. زی بچ کړم. ٹھیک شو. now who will save you. now who will save you. تا به څوک بچ کوي. حضور سلام داغه نه چې کوم تور راتاوه شو هغه حضور سلام راچوته کړه او واپس یې ورته ووی چې زه خپل الله بچ کړم خو ته ماته ووایه who will save you. تا به زما نه څوک بچ کوي. The pagan trembling. The pagan هغه کافر trembling څه ته وایي تاسو د مخکې ما معنا وکړه tremble رپېدل د یاري نه هغه pagan څه trembling رپېدو with fear د یاري نه begged his pardon. begged څه ته وایي غوښته لکه تاسو به اورېدلي beggar خیراتي ته وایي کوم چې خیرات سوال کوي beggar beg نو beg څه ته وایي غوښته نو دا څه وایي begged his pardon. begged وایي غوښته څه شی his pardon معافي د حضور صلی الله علیه وسلم نه معافي وغوښته. کله چې حضور صلی الله علیه وسلم تور راچوته کړه دی خو د یارې نه رپېدو نو بیا یې څه چل وکړو بیا ورسره نور بله لار نه وه نو د حضور صلی الله علیه وسلم نه معافي وغوښته. pardon معافي ته وایي. ټیک شه. The holy prophet صلی الله علیه وسلم forgave him. حضور صلی الله علیه وسلم forgave him. forgave معافي کو. forgave him معافي کو and gave او ورکړه gave ورکړه his sword back to him. his sword دا هغه توره back to him واپس هغله and his sword and gave him his sword back to him او هغله خپل توره واپس ورکړه. ٹھیک شو. دی باندې دا چپټر ختم شو. صحیح ده. ټول چپټر زما تفصیلی په یو ټکی مانو سره وې تاسو دا خو ما ټول وې کنه. ټیک شو. اوس تاسو به ځینې معنی په ذهن کې ځینې نه ټیک شو کم وړه نه پوه شي ویډیو د سره کوي کم ټکی معنی درځي مشکل الفاظ ځان ته نوٹ کوي او په هغه ویډیو کې راهړوئ. ټیک شو. ما څه معنی کړي هغه زده کوي ځان ته یې له پاسه دلته ولیکئ. ټیک شو. کوم معنی تاسو له نه درځي په هغې ټکي لکه اوس هانیسټ دی ایماندار نو په دې کې ځان ته داسې ولیکئ هانیسټ ایماندار بیا به ستاسو نه هېرېږي. دغه شان ټول سبق به 2-3 پیرې واړوئ. ټیک شو. او معنی به یې زده کوئ. صحیح ده. بل به دا کار وکئ هومورک ستاسو یو دا شو چې سبق ته معنو سره زده کول ټول سبق. ټیک شو. داسې نه ده چې دا به سبا له یا بله د ستاسو سره د 31 جنورۍ پورې ټایم دی. ټیک شو. په هغې کې به یو سبق نیم نور هم ویم خو ټایم د سره ښه سیوا دی. ښه ویډیو دوباره ګورئ بار بار ګورئ دا معنی ښه ښکلې زده کوئ. صحیح ده چې دا یو زده کړو بیا د هغې نه پس په دا سبق ټول ښکلی خوشخطۍ سره ولیکئ. یو خو هغه ځان خلاصول ول لیکلي هغه نه ښکلی یو ټکی په قلاره په لاینونو کې برابر. ټیک شو. دا به ښه ښکلی په خوشخطۍ سره ولیکئ. په کاپۍ کې چې تاسو کله خط لیکئ نو دا د سبق زده کول نه وروسته نو چې کله درته یو مشکل الفاظ راځي نو د هغې معنی به تاسو زده کړي هغه به په کاپۍ کې له پاسه به پې معنی لیکئ نو بیا به راته ښه یادېږي. ټیک شو. دا به وکئ. صحیح ده. هومورک یې څه شو یادول او لیکل. ټیک شو. او نیکسټ کلاس به انشاءالله بله ورځ اخلو د ورپسې چپټر دغه شان د دې ایکسرسایز کې چې کوم مشکلات دي هغه به هم کوو. صحیح ده. نو خپل خیال ساتئ او کار کوئ. ډېر مهرباني.